نعمتونه ورکړي دي. دا نعمتونه الله ورکړي دي که ما تا شمارو نو ما تا د الله تعالی د نعمتونو شمارم نشو کولی، شکریه هم نشو ادا کولی. او که د الله تعالی د نعمتونو شماره شروع کې یا شکریه شروع کې نو د یو ګیلاس اوبو شکریه او د یو ګیلاس اوبو نعمت بدل هم ته د الله دربار کې نشي ورکولی. صحت د الله نعمت دی. ډېر خلک بیماران وي، د هسپتال ته چې لاړ شئ که نه، پیښور کې 2 هسپتال دي، یو ته مونږ الارج وي او یو ته مونږ حیات هسپتال وي. یو 10 روپۍ 20 روپۍ 10 روپۍ ولګوي د هسپتالونو ته لاړ شئ، ته به وایې دا ټول مخلوق د هسپتال ته راغونډ شوي دي. ګورې تا ته به د خپل صحت ته قدر پته ولګي چې الله شکر دی چې ماله د صحت را کړی. څوک نسکور پراته وي، د چا نه رشته داران غیر چاپېره ولاړ وي، د چا رنګونه ژر راغلي وي، خو تا ته به د خپل صحت پته علي ولګي چې تا ته د 2 هسپتالونو ته کله په هفته کې یو ځل لاړ نو تا ته به پته ولګي چې ماله الله څومره لوی نعمت را کړی. د قجرو ته چې لاړ شي موږ ته قچری وایي، تاسو به مته قچری وایې، ځکه نه قچرتوب ځای راغلی دی، چېرته د سړیتوب کار خو پکې نه دی شوی کار. ته به دا ټول خلک په مقدمو کې بس راګیر دي، د چاړو څه کار نشته. یو به دې خوا منډې وایي وکیل بیا ځان پسې نیولي، یو به دې خوا منډې وایي وکیل بیا ځان پسې نیولي. نو دې ته موږ فراغت ویو چې انسان د دین کار ته یا د دنیا کار ته فارغ وي، مقدمه د باندې نه چاني، اواز د باندې نه چاني، بدل د باندې نه چا پورتې نه وي، موږ ورته غلیمې وي، موږ ورته فتنې وي، موږ ورته دشمنۍ وي. نو یو نعمت ته الله د نعمتونو نه صحت دی، بل نعمت ته الله د نعمتونو نه فراغت دی، بل نعمت ته الله د نعمتونو نه مالم ښه نعمت دی. چې انسان له الله مال ورکي نو فراغت د دماغ او ټینشن استاد چې کم شي. ګوري زمونږ د خلکو د دماغ او ټینشن وي، زمونږ د خلکو د دماغ او په ټینشن کې 50% ټینشن دا د مال سره تعلق ساتي. یعنی تاسو ناست یې ښه، تاسو د زړونو ته سوچو کې په 100% کې 50% ټینشن دا زمونږ د مالی مشکلاتو د وجې نه دی. یاره خرچه رسی خرچه نه رسی، یاره بل زیات دی بل کم دی، یاره د دوی پیسې شته د دوی پیسې نشته. 50% زمونږ ټینشن د دی وي چې یاره زمونږ معیشت خراب دی. نو د الله په نعمتونو کې دا لوی نعمت چې انسان له الله تعالی مال ورکړي او بیا لګوي هم. ګوري د لګولو په چل باندې مستحق پیږي. ګوري دا نه چې ګوري لړم په جیب کې پروتي زړه لړم او تور لړم او چې ګوتې ورته وردننه کوي نو ټک تله درکوي. ګوري نه چې لږې لږې پیسې دي استاد کله نه کله لګیا. ګوري خیر انشاءالله دقه شانتي ایمان هم لوی نعمت دی. کم مزه تاسو ته وایي، خو په دې نعمتونو کې دا بچي استاد ډېر لوی نعمت دی. بچي رشته او کو نشته شته، بچي د الله لوی نعمت دی. کولور وي او کوزوي وي خدا د الله نعمت راغلی. او اولاد د انسان لپاره په شریعت کې او په نس کې په نوم د قرة العین سره، قرة العین آنکو کې ټنډک د سترګو یخوالی د انبیاو دعاګانې. ما یو وړه رسالګۍ لیکلې ده، که چا پله الله تعالی برابره کړه هغه احادیث مې پکې جمع کړي دي چې کوم ځای کې دعاګانې الله تعالی قبلوي. 40 ځایه داسې دي چې هغې کې دعاګانې الله قبلوي. او هغه اشیاء مې پکې ذکر کړي دي چې کوم پیغمبرانو طلب کړي دي، یا الله ماله پلان کې شی راکړي، ماله پلان کې شی راکړي، ماله پلان کې. یعنی د انبیاو سابقونو یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منقول دي چې طلب کړي دي. نو یو هغه چې نس کې طلب شوی دی استاد جي هغه ربي زدنی علما دی، یا الله ماله علم راکړي. یو داري چې نس کې طلب شوی دی پیغمبرانو طلب کړي دي. زکریا علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، نور داس انبیاء په خپل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل راغلی دی. هغه د نیکانو بچو او د نیکانو
عمل د نیکانو بچو د نیکانو زوزات طلب دی الله مال نیک بچی راکی مال نیک بچی راکی مونږ ته په خپل اصطلاح کې باقیات الصالحات ویو نو نیک بچی د الله په نعمتونو کې یو نعمت راغلی